بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین مفتي صاحب سره په ډېره مسایره باندې میږه نوسته کېږي. مخکې میږه شکرداري معادن خمس بیان ها کړی وه چې مځکې نه کیمه ګاټه راوځي سره زر سپین زر پکښې پنځمه وه حکم ورته بیان وه. یو بله سوال یې سره د جواب راوړی وه چې د میش په علاقه کښې زیتون دي لیا مفتي صاحب چلغوزه دو زړغوزي دي دغې کښې عشر شته که عشر نشته خلک باقاعده دا شکوي جمع کوي په دا پیسې کوي دغې کاروبار نه دی او مهنګه شی ها دی. نو که چیرې په زڼغوزۍ او په زیتون کښې عشر وي که د هغې حکم یې موږ سره شامل کړې په دې مجلس کښې. بسم الله الرحمن الرحیم وصلی الله علی النبی الامی. مفتی صاحب دا یا واقعتا د وخت نوې مسله ده. مو خپل په دغې باندې سوچ وکړو کله کله ورداس وشي چې په یا مسله کښې دیري روشي بیا چې دیري روشي خلک هغې ته ورفکر نه وي چې ورفکر نه وي بیا دې یو روټین چلاوي بیا دې وروستې چې کله ته کیسه ورته کوې بیا دې ویایي چې یاره په هغې ټیم کښې توس کیسه نه وکړه یا په هغې ټیم کښې علمون نه وي یا دا څه وجه وه چې ویس همدا نن سبا ملانې نوې نوې مسالې ورګاډې کړې. نن د دغې متو مجلس چې څومره څه حاضر دستیاب دي دو میږه نشر کی دو میږ خپل مسجد علمونو ته ها مفتیونو ته ها یو سوچ تر بیا حده پوره دی. البته خپله مې تر دغې حد پوره تسلي دو چې میواجات چې کوم دي لکه زڼغوزي کسه شوان کسه شوان په دا نامه کښې خلک استعمالوه خو خوړلی کړی په دغه حد پوره پوځي ته ورکوه او داسې حیثیت یې نه و واخیستی لکه ویش چې موږ ته معلومات کېږي ځکه چې ویس باقاعده دغې یو کاروباري سیسټم نان ملکاوي باقاعده او ډېره عمده شوان ها دی او هغې نه تیل هم تیل ووځي روغن زیتون او یو په 4000 5000 یو کیلو خرڅېږي خلک یې ډېر ژر په دا مطلب هغه سیلاوي جمع کوي. دغې په باره کښې چې کله یو شی داسې مقصودي وګرځېږي بیا د هغې ته حکم متوجه کېږي او په دغې شو عشر وي. زه د دغې ملګري په مخ کښې یو د عایشه ابن العابدین علامه شامي رحمه الله یو عبارت ویایه او یو عبارت مو ته په موسوعه فقهیه الکویتیه کښې میلاو شوی دی یو ورته ویایه. نور خو کتابونه دي انشاءالله سوچو بیا هم مزید سره پې باندې کوي خو چې موږ توس دغې طرف ته ذهن منتقل شي خلک کښې دا رجحان عام شي چې یاره زه یورې دغه شي کاروبار کوو په دا کښې عشر شته که نشته چې دا مسله ورته واضحه شي. نو د نن مجلس کښې دا خبره دا ختمي نه وي کیدای شي څوک یې موږ سره په دا باندې مطلب مجلس وکړي په دغې حکم شي تغیر تبدل هم ممکن دی ځکه چې حکم نه وی دی انشاءالله. دا د در عبارت دی د در فرمیږي چې وقضا یجب العشر فی ثمرة جبل او مفازة ان حماه الامام لانه مال مقصود لا ان لم يحمه لانه كالصید. دا لانه مال مقصود دغې په باره کښې علامه شامي رحمه الله فرمیږي قوله لانه مال مقصود للامام بالحفظ امام دغه شي حفاظت کوي لہذا امام یې ورخسته شي. دلته دوی کیسې دي دوی کیسې ته سوچ لږ زه د ملګري هم متوجه کوه چې مال مقصود یو امام ته دی یو میشتو ته هم مال مقصود دی. امام د مال مقصود تعلق د عشر د اخیستلو سره تعلق دی او د میشتو د مال مقصود د ادا کولو سره تعلق دی. نو دا مې ځکه درته وو چې کله 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 ورو سړی وایي چې نن سبا خو حکومت په دغې باندې کور نه سوتي نو میشتو سو بیا خپل فریضه ادا کوي. نو دی فرمیږي او مقصود بالاخذ فلذلك تشترط حمایته حتى يجب فيه العشر لان الجبايه بالحمايه او من جنس ما يقصد به استغلال الارض فهو علة للوجوب. نو دا استغلال ارض دا مقصودی میوادو نو چې کومه میوه مقصودی شي په باندې عشر وي
نو په دغې باندې عشر وي. البته بیا کیسه دولته دا د غادو چې کله کله ور ورکه کې لوټ شي ټکریر ډکه کی هغې په باریک شالمونه فرمیلي دي چې په کام 2 سیرانه چې کام وي بیا په دغې شي عشر نشته دی. ٹھیک شو. نور بنیادی په ځنغوزي کښې په زیتون کښې چې دا کیمه موجوده مروجه طریقه د حاصلولو دو په دا کښې په دا کښې عشر او دا عشر او سړی ورکوي چې چا دا حاصل کړی وي او دا څه کولی شي چې د زیتون دای لسمه حصه ورکړي. دا څه کولی شي چې کله یې په مشینري په هغه په ور باندې خرڅ کړي یې ریپې لسمه حصه ورکړي. البته چې څوک یې وکړي په هغې باندې 2 بوره عشر نشته دی. ٹھیک جزاکم الله خیر. مفتي صاحب چې دا حاضر عبارت و دا خو د عام میوجاتې په باره باندې ورځي. یو سریع جزیه چې مشته میلاو شوله ډېره صراحتا هدو او د ملګري د پوره قابل توجه دو. دا الموسوعه فقهیه دو 280 صفحه دو جلد نمبر 23 دی. دا فرمیږي چې الزکات فی الزیتون یعنی بالکل یې نوم وخستی دی خاص د زیتون نوم وخستی دی. عجیبه خبره دا دو چې په نص په قرآن شریف سره یې ثابت کړی دی. نو دا فرمیږي چې یجب الزکات فی الزیتون عند الحنفیة والمالکیة وهو قول الزهري والأوزاعي ومالك والليث والسوري وهو قول الشافعي في القديم ورواية عن أحمد وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده بعد أن ذكر الزيتون في أول الآية. آيات په اول شي او آيات په اول شي داسته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. نو دای فرمیږي چې کمال کړی دی بالکل. جزاک الله خیر. امين. او دای فرمیږي چې ولانه يمكن ادخار غلته فاشبه الثمره والزبيب. دا وی سره مطلب سیم ټو سیم د سره موافقت کوي کنه د رسالت مو چې ولید مو چې کمال کړی دی. الله دا ډیر زیاته خیر.